د خزانې تاڼې په حدود خراسان کې نامعلومو کسانو یو ځوان زلمی الګ وجلی دی او د هغه لاس چې کوم دی هغه په پټو کې غورځولی دی او تښتېدلی دي. دې حوالې سره خزانې تاڼې کې چې کوم اف ای آر درج شوی دی، پولیس وایي موږ ته سهار اطلاع میلاو شوه چې خراسان سره دغلته په پټو کې یو لاش پروت دی، ځوان زلمی الګ دی او نامعلومو کسانو ویشتی دی، مړ دی. پولیس وایي کله چې دوی موقع ته ورسېدل نو دغه ځای کې شاولي نومې کس دی، هغه د باړې اوسېدونکی دی، موجوده پته یې چې کوم ده هغه چارپریزه ګل آباد دی. د شاولي پولیس ته رپورټ درج کړی دی چې دا لاش چې کوم دی دا د وراره دی، کبیر د مقتول نوم دی، د پلار نوم یې دی مراد خان، د 16-17 سال عمر دی. د پولیس ته ویلي دي چې یاره د وراره کبیر بیګا اوته او د کور نه بیا نو راغلی، سهار موږ ته اطلاع میلاو شوه چې هغه چا ویشتی دی او په دغه پټو کې پروت دی. د پولیس ته ویلي دي چې یاره د دې چا سره دښمني نشته او دوی به بیا معلومات کوي. د وجې نه پولیس د نامعلومو کسانو خلاف اف ای آر درج کړی دی. پولیس وایي د مقتول چې کوم فیملی د هغې بیانونه به مغشتي کیږي او په ساینسي خطوط باندې به هم دې تفتیش کوي چې یاره د دونه ځوان الګ چا وجلی دی او ولې وجلی دی. پولیس وایي ډېر ژر به په دې کې هغې پیشرفت وکړي.